اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. مخکې بیان د خصال قبیحه او د یهودو د دې لپاره چې د هغې نه مسلمانان ځان وساتي. دلته الله پاک ترغیب ورکوي مسلمانانو ته د پاره د حکم به کتاب الله چې د الله پاک په کتاب باندې فیصله وکړي. دارنګه مخکې هم د حکم ذکر او دلته الله پاک د حکم ذکر کوي. ان انزلنا التوراة بشک مونږ چې نازل کړه مو تورات فيها خبر مقدم ده هدى ونور ده معطوف عليه مبتدا مؤخر ده. ان انزلنا التوراة فيها خبر مقدم هدى ونور معطوف عليه مبتدا مؤخر. خبر مقدم سره د خپل مبتدا مؤخر نه دا جمله حال واقع شوه ده د التوراة نه مونږ تورات نازل کړه ده. حال دا چې په دې تورات کې هدى و نور هدایت دی او نور دی. د هدایت معنا علما کوي بیان الشرائع والاحکام والتکالیف، بیان د شرایع او د احکام او د تکالیف یعنی فروع ترنه مراد دي. و نور او د نور معنا مفسرین کوي بیان التوحید والنبوة والمعاد یعنی عقاید ترنه مراد کړي دي. نو په دې تورات کې احکام مو او عقاید مو یعنی فروع هم پکې او اصول او عقاید هم پکې وو. نور معناګان هم پکې ډېری دي خو بس دغه معنا راجح ده. فيها هدى ونور يحكم بها النبيون فیصله کوي يحكم فیصله کوي بها په دې تورات باندې النبيون پیغمبرانو یعنی فیصله کوله. والله تعبیر په مضارع باندې کړی دی استحزارا. بها النبيون الف لام عهدی ده من لدن موسی الى عیسی د موسی علیہ السلام نه تر عیسی علیہ السلام پورې چې کوم پیغمبران دي هغه مراد دي. د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام په مابین کې زر کاله تیر شوی. نو په دې زرو کالو کې چې څومره پیغمبران وو دوی په دې تورات فیصله کوله. الذين اسلموا دا صفت د پاره د النبيون ده. الذين دا پیغمبران اسلموا یعنی انقادوا لله چې هغه الله ته منقادو. اوس په دې باندې مفسرین اعتراض کړی دی چې الذين اسلموا دا که صفت مادحم کې د النبيون او صفت تقیده خو نشي کولای چې پیغمبران په دوه قسم دي الذين اسلموا او دویم هغه چې الذين اسلموا نه صفت مخصصه او صفت تقیدی خو نه ده. نو صفت مادحم د دې وجنه نه ده چې مدح په صفات او خاصه باندې کیږي او الذين اسلموا د پیغمبرانو د لپاره صفت خاصه نه ده. انبیاء او غیر انبیاء دواړو کې دغه صفت شته چې الذين اسلموا. تاسو ورته جواب ورکړئ چې صفت کله د دې وجنه ذکر کیږي چې دا صفت په خپل فی نفسه عظیم وي او کله کله د موصوف د عظمت لپاره ذکر کیږي یعنی کله کله توصیف د موصوف ور باندې کیږي او کله صفت د دې وجنه ذکر کیږي چې دا صفت فی نفسه عظیم وي. نو دلته صفت د دې صفت عظمت ته اشاره ده فی نفسه چې دا صفت فی نفسه ډیر لوی صفت ده ځکه دا د پیغمبرانو صفت ده. اوصاف الاشراف اشراف الاوصاف نو دا صفت ډیر بهتر صفت ده ځکه د پیغمبرانو صفت ده یعنی د دې صفت مدح مراده ده د نبیانو مدح نه ده مراده. الذين اسلموا للذين هادوا دا متعلق تر يحكم پورې ده فیصله وکي پیغمبران للذين هادوا واللام لبيان اختصاص الحكم بهم سواء كان لهم او عليهم. دا لام د لپاره د اختصاص د حکم د تر دوی پورې. دا مطلب نه چې یوازې د دوی په فائدہ کې فیصله کوي او د دوی په ضرر باندې فیصله نه کوي بلکې کله فیصله د دوی په فائدہ کله د دوی په ضرر. صرف لام د اختصاص د فیصله د لپاره ده. د هغه خلکو د لپاره یهادو چې هغه يهوديان دي. يهوديانو ته ځکه يهوديان وي چې تابوا عن الكفر والربانيون
او دارنګي فیصله کوي ربانیون ته الزهاد والاولیاء د هغه زماني پیرسیابانو والاحبار او علما بمستحفظوا دا بدل د دهانا يحكم بها او يحكم بمستحفظوا من امر الله دوی فیصله کوي په مستحفظو باندې یعنی امروا بحفظه فاغه سبانه فیصله کوي چې دوی ته امر شوی دی داغي په حفظ من کتاب الله دا حال دی د معنا حال دا چې د مستحفظو چې دی من کتاب الله دا عبارت دی د الله د کتاب نام وکانو علیه شهداء دا عطف دی په استحفظو باندې بمستحفظو دا خو بدل د بها نو کنه فیصله بکئی بها او فیصله بکئی بمستحفظو نو وکانو دا عطف دی په استحفظو یعنی يحكموا بما كانوا عليه شهداء فیصله بکئی فاغه سبانی کانو علیه چې ودوی پاغي باندې شهدا شاهدان خبردار ور باندې چې هغه جمع دی د الله په کتاب کې فلا تخشوا الناس نو مو ویریږي د خلکو نه وښو نیو زمانو ویریږي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا او ما خلی تاسو زما په آیاتونو باندې پیسې لګي بکتمان آیاتی او بتحریف آیاتی ومن لم يحكم بما انزل الله او څوک چې فیصله ونکي د الله په کتاب فاولئک هم الکافرون دا خلق چې دي کافران دي بما انزل الله کې دا ما جنس ده چې په جنس ما انزل الله فیصله ونکي په جنس ما انزل الله نو هغه غیر مصدقي تصدیق کون کې نه نو هغه کافری وكتبنا عليهم ان النفس بالنفس ومن لم يحكم بما انزل الله څوک چې په ما انزل الله فیصله ونکي فاولئک هم الکافرون دا خلک کافران دي ورسته د دوی د لپاره د نور صفته ذکر کیږي فاولئک هم الظالمون او فاولئک هم الفاسقون پام دی وصف حقي درې صفته د من لم يحكم بما انزل الله د لپاره الله ذکر کړو د دوی په مابین کې فرق دا دی چې من لم يحكم بما انزل الله بما انزل الله فیصله نه کوي یعنی عقیده ورته نه لري دیموکراسي او جمهوریت په ما انزل الله د په عقیده کې مقدم ده ما انزل الله ته عقیده نه لري نو دا کافر ده او که عقیده ورته لري خو اشاعت د دې د حاکمیت لپاره کوشش نه کوي نو دا بیا ظالم ده او که چرته عقیده ورته لري خو دنیوي نفع پکې نشته نور ښه عقیده ورته ده خو عمل کې به فیصله نه کوي نو هغه به فاسق دی داغه حکم به ورسته راځي نو درې حکم دي او درې قسمه خلق دي یو قسم هغه دی چې په ما انزل الله فیصله نه کوي او عقیده ورته نه لري نو فاولئک هم الکافرون دا خلق کافران دي وكتبنا عليهم فيها او ما په دوی باندې فرض کړی و په دې تورات کې ان النفس بالنفس چې نفس په مقابله د نفس کې وجل شي ان النفس تقتل بالنفس والعين بالعين والعين او سترګه چې د بالعين دا په مقابله د سترګه کې وستل شي والانف مجدوع بالانف پوزه به د پوزي په مقابله کې غوڅول شي والاذن بالاذن او غوږ به د غوږ په مقابل کې غوڅول شي والسن بالسن او غاښ به د غاښ په مقابله کې استل شي والجروح قصاص او زخمونه چې دي ذات قصاص دا د قصاص والا دي ومن تصدق به چا چې تصدق کړو په دې قصاص باندې یعنی عفو وکړه خو د عفو الله تعبیر او تصدق باندې کوي تحریزا ترغیبا فهو کفاره له نو دا د لپاره کفاره د ګناهونو ده من يوم ولدته امه ومن لم يحكم بما انزل الله چا چې فیصله ونکړه په ما انزل الله فاولئک هم الظالمون نو دا خلق چې دي ظالمان دي مخکې ورته کافرانو ویلي او دلته ورته ظالمانو ویلي نو کافران هغه دي چې په ما انزل الله فیصله نه کوي او عقیده ورته نه لري او ظالمان د هغه چا په باره کې دي چې عقیده لري او د دې د حاکمیت لپاره کوشش نه کوي نو دا ظالم شو وقفینا یعنی اتبعنا هؤلاء غالبا وقفینا على آثارهم بعیسی ابن مریم او اتبعنا ما تابعو على آثارهم فنقش قدم د دې پیغمبرانو چې د موسی علی السلام او د عیسی علی السلام په مابین کې وو نو د دوی په نقش قدم می تابعواله وکړو بعیسی ابن مریم په عیسی علیه السلام باندې چې زوی د مریم یو مصدقا لما بین یدیه
حال دا چې دا عیسی ابن مریم مصدقا تصدیق کون کې لما بین یدیه دا هغه کتابونو د پاره چې د په مخ کې و من التورات چې هغه عبارت د تورات نه ده دا د ما بین یدیه د پاره بیان ده وآتیناه الانجیل او ما ورکړو عیسی علی السلام ته انجیل فيه پدی انجیل کې هدن و نور عقائد و هدن یعنی احکام و نور او عقائد ولکه مخکې چې ما درته د هدن او د نور بیان وکړو هدن څه معنا و بیان الشرائع والاحکام والتکالیف او نور چې دی بیان التوحید والنبوة والمعاد ومصدقا لما بین یدیه دا تقریر د پاره دی تصدیق کون کې او د هغه کتابونو د پاره بین یدیه چې د دنه مخ کې من التورات وهدن یعنی وکانه هدن د کتاب هدایت و موعظه او وعظ للمتقین د پاره د متقینو د هدایت او د موعظه په مابین کې درته ما فرق کړو وليحكم اهل الانجیل یعنی دا انجیل د یوازې د عیسی علی السلام پورې خاص نه و چې یوازې عیسی علی السلام په انجیل فیصله کولې بلکې ټول اهل الانجیل عیسویان چې د دوی د فیصله وکي بما انزل الله فيه په هغه څه باندې چې الله نازل کړی دی په دې انجیل کې ومن لم يحكم بما انزل الله او څوک چې فیصله ونه کی په ما انزل الله باندې فاولئک هم الفاسقون نو دا خلک چې دي فاسقان دي نو دا د هغه چا په باره کې چې د الله کتاب ته ما انزل الله ته عقیدم لري او د حاکمیت وسې نه رسیږي خو په عمل کې د الله په کتاب باندې فیصله نه کوي نو چې عملا په فیصله نه کوي فاولئک هم الفاسقون دا خلک چې دي فاسقان دي وانزلنا الیک الكتاب او الله پاک فرمای ما نازل کړی دی تا ته کتاب د قرآن بالحق یعنی متلبسا بالحق حال مؤکده ده دا کتاب متلبس د حق سره ده یا حال د فاعل د انزلنا نه موږ دا کتاب نازل کړی دی حال دا چې موږ متلبس د حق سره یو یا د دې کنه حال دی ته متلبس د حق سره مصدقا د حال د کتاب نه حال دا چې دا کتاب رښتیا ویون کې دی لما بین یدیه د هغه کتابونو د پاره چې د مخ کې دي من الكتاب دا د ما بین یدیه د پاره بیان دی ومهیمنا علیه یعنی شاهدا علیه یا امینا شاملا لاصوله دا امین کتاب دی او شامل دی اصول د مخکنیو کتابونو لره فحکم بینهم بما انزل الله نو ته فیصله وکړه د دوی په مابین کې په ما انزل الله ولا تتبع اهواءهم او مطابقېږه د دوی د خواهشاتو روی ان جماعه من اليهود یو ډله د یهودیانو هغه قالو پیغمبر علی السلام خپل مابین کې ویل چې نذهب الى محمد لعلنا نفتنه عن دینه کې دې چې موږ د خپل دین نه په فتنه کې واقع بیا پیغمبر علی السلام تراغله او پیغمبر علی السلام ته وی چې قد عرفت یا محمد ان احبار اليهود موږ د يهود علمايو وان اتبعناك اتبعك اليهود کوم ستا پیروي وکړه نو ټول يهود بستا پیروان شي وان بيننا وبين خصومنا حکومه زموږ د یو چا سره لانجه ده فنحاکمک نو موږ دا فیصله تا ته راوړو فقبلنا نو ته زموږ په باره کې فیصله وکړه نو ونحن نؤمن بک نو بیا به موږ په تا ایمان راوړو چلې کولو لانجه نه وه نو الله فرمای ولا تتبع اهواءهم مطابقېږه د دوی د خواهشاتو ولا تتبع اهواءهم مطابقېږه د دوی د خواهشاتو عما جاءك من الحق دا د معرضون پورې تعلق لري معرض عما جاءك من الحق وحال كون استاكي چې ته اعراض کون کې د هغه څه جاءك من الحق چې تا تراغله ده چې هغه عبارت د حق نه ده لكل جعلنا دا لكل دورست جعلنا پورې تعلق لري الله فرمای لكل من اهل الدين ده هر اهل دین د پاره جعلنا منكم شرعه ومنهاجا شرعه دا په معنا د الدين او منهاجا معنى الطريق الواضح في الدين شرعة يعني دينا ومنهاجا يعني طريقا واضحا في الدين او بعض علماء فرمای چې هما بمعنى والتکریر للتاکید د دواړو معنا یو ده او دا تکرار د تاکید د پاره ده او بعض علماء په کې داسې فرق کوي چې شرعة معنى الطريق مطلقا او منهاجا دا په معنا د الدلیل سره ده
بعض علما وایي چې شرعتن احکام فرعیه مراد دي، دا ډیره ښه معنا ده، او د منهاجن احکام اعتقادیه مراد دي. دا منکم صفت د پاره د ما ده لما هو عوض عن التنوین، لكل کی دا تنوین عوض د مضاف الیه نو، اصل کې داسیو لكل امه کائنه منکم، نو منکم د هغه امتین د پاره صفت ده په اعتبار د متعلق محذوفه سره. لكل امه کائنه منکم، د هر امت د پاره چې هغه امت کائن د تاسو نه، الله پاک فرمای ما مقرر کړی دا ورته شرعتا و منهاجا، احکام فرعیه او احکام اعتقادیه. یا د شرعتا نبی صلی الله علیه وسلم مراد ده، او د منهاجا کتاب مراد ده، یعنی پیغمبر علیہ السلام میں ورته را لېږلی دی او کتاب میں ورسره را لېږلی دی. اوله معنا مې درته کومه ذکر کړې وه، شرعتا په معنا د الدین سره، او منهاجا په معنا د الطریق الواضح فی الدین سره. وجه دا ته چې شرعتا په اصل کې الطریق الواضح الواصل الى الماء، هغې لوی لارې ته وایي چې ګودر ته وروتلی وي. بیا د دې نه تعبیر په دین باندې کېږي، ځکه دا لویه لاره چې ګودر ته وتلی وي دا سبب د پاره د وصول دی دی ګودر ته. نو همدارنګه دا دین چې دی سبب د پاره د وصول دی الی ما هو سبب للحیات الابدیه. شرعت لوی لارې ته وایي چې ګودر هغه د اوبو ځای ته وتلی وي، نو اوبه سبب د پاره د حیات دنیوي دی، او دا شرعتن ورته سبب دی، په دې باندې تلل ورته سبب دی. نو په دین باندې تلل سبب د پاره د حیات ابدی دی. نو ځکه می شرعتن په اول کې درته معنا په دین باندې کړه، او منهاج الطریق الواضح فی الدین، واضح لاره په دې دین کې. ولو شاء الله، کچرته د الله اراده وي، مفعول به ورته مقدر دی، ان یجعلکم امه واحده، که الله اراده کړی وي چې تاسو یو امت کی لجعلکم امه واحده، نو تاسو نه به یو امت جوړ کړی وي، یعنی جماعه متفقه على شریعه واحده. لكن المقدم باطل فالتالي مثله، الله دا اراده نه کړی چې تاسو ټول یو امت واحده کی، لدی وجنه یو امت واحده نشوي. ولكن ليبلوكم، یعنی لكن جعلكم امما مختلفه، الله پاک تاسو مختلف کړی. لیبلوکم د دې لپاره چې پتا سو امتحانو کې، یعنی داسې معامله در سره وکړي لکه معامله د ممتحن. فيما اتاکم من الشرائع، په هغه کې چې الله درته درکړي د مختلفو شرایعونه، د هرې زمانې سره مطابق الله پاک په شرایع را لېږلي دي. فاستبقوا الخيرات، نو یو د بل نه مخکې کېږئ خیراتو ته، نیکیو ته. الی الله مرجعکم، خاص الله ته په قیامت کې ستاسو رجوع ده، جمیعا د ټولو. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، الله پاک به بیا خبر درته درکړي په هغې څه باندې چې یې تاسو په هغې کې چې اختلاف هم پکې کولو. وانحکم، یعنی انزلنا الیک الکتاب، ما تا ته کتاب نازل کړو. وانزلنا الامر، او حکم می نازل کړو. وانزلنا الامر، وانزلنا للامر بالحکم، نو انزلنا الیک الکتاب وانزلنا للامر بالحکم ان احکم. د دې لپاره می دا نازل کړی دی چې ته حکم وکړه په مابین د اهل کتابو کې بما انزل الله، ولا تتبع اهواءهم، او د دوی د خواهشاتو مطابق کېږه. واحذرهم، او د دوی نه وویرېږه، یعنی احفظ نفسک منهم ان یفتنوکم، د دې نه وویرېږه چې دوی به تا په فتنه کې واقع کړي. عن بعض ما انزل الله الیکم، د بعض هغې نه چې الله تا ته نازل کړی دی. دوی درته ویلو چې په مونږ کې غلطه فیصله وکړه نو مونږ به پته ایمان راوړو. فان تولوا من الحکم بما انزل الیک، که دوی چېرته مخ واړولو د فیصلې نه په هغه کتاب باندې چې تا ته نازل شوی دی، نو فاعلم انما یرید الله، نو ته په دې باندې پوه شه چې بېشکه الله اراده لري ان یصیبهم، چې رسېدل وکړي دوی ته، ان یصیبهم ببعض ذنوبهم، په سبب د بعضې ګناهونو د دوی. وهو ذنب التولی والاعراض، چې هغه ګناه د تولی او د اعراض ده، نو د دې دواړو ګناهونو په وجه به دوی ته عذاب ورکړي. والتعبیر بذلك للإذان بأن لهم ذنوبا كثيرة، الله پاک دې ته خبرې ته اشاره کوي چې د دوی ډېر ګناهونه دي، دا بعضې ګناهونه د دوی د ګرفت دپاره کافي دي. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، ډېر خلق د الله د حکم نه وتونکي دي. افحکم الجاهلیت یبغون، آیا فیصلې د جاهلیت دوی غواړي؟
دلته مفسرین یو واقعه ذکر کوي چې د بنو نذیر او د بنو قریظه په مابین کې څه مړي پراته و، د دوی په مابین کې د مړو فیصلې وي مخکې د دینه چې پیغمبر علی السلام د پیغمبري دعوه وکړي. کله چې پیغمبر علی السلام د پیغمبري دعوه وکړه او مدینه منورې ته لاړ، نو بنو قریظه او بنو نذیر دا د خپل د قتل مسلې پیغمبر علی السلام ته راوړي. بنو قریظه ویل چې بنو نذیر اخوانونه، دا بنو نذیر زوروره قبیله و، وای دا زمون ګرونه دي، دم بنی اسرائیل دي، مونږ هم بنی اسرائیل یو، ابونا واحد، پلارم یو دی، دینم یو دی، کتابم یو دی. فان قتل بنو النذیر منا، ک بنو نذیر زمون قتلو کی اعطونا 70 وسقا من تمر، نو مونږ ته او یا وسقه خرما ورا کوي. وان قتلنا منهم، او کوم د دوی نه مړی وکو، نو اخذو منا 140 وسقا، نو مونږ نه ډبل اخلي، یوصل او تلويخ وسقه زمون اخلي. وأروش جراحاتنا على النصف من أروش جراحاتهم، زمون د زخمونو قیمت د دوی د زخمونو په نمایي ده. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل فإن دم القرز وفاء من دم النضراء، د بنو نذیر ویني دا بر د بنو قریظه او د وینو سره یو برابر دي. نو بنو نذیر غوسه شو او ویل چې لا نرضى لحكمك فإنك عدو لنا، موږ ستا په فیصله نه یو راضي ځکه ته زموږ دشمنی. نو الله فرمایي چې د الله په فیصله نه راضي، نو هغه آیا د جاهلیت فیصله دوی لټي؟ د جاهلیت فیصله خو دغه وی چې د زورور دیت ډبل دی او د کمزوري دیت دغه سنگل دی. ومن احسن من الله حکما، استفهام انکاری دی. څوک د خپل د الله نه حکمن په اعتبار د فیصله، نو د چا فیصله د الله نه خپل ده. لقوم یوقنون، یعنی وهذا الخطاب لقوم یوقنون، دا خطاب هغه قوم ته دی چې یقین کوونکي دي. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، منی سی تاسو یهود او نصارا په دوستۍ باندې، بعضهم اولیاء بعض، بعضی د دوی دوستان د بعضو دي. یعنی بعض اليهود اولیاء لبعض منهم، یهود بعضی یهود د بعض نور دوستان دي او بعضی نصارا د بعض نور دوستان دي. نو یهود د نصاراو سره دوستی نه کوي، نصارای د یهودو سره نه کوي، او دا دواړه خو بیا د مؤمنانو سره نه کوي. نو دا جمله تعلیل د پاره د نه ده. دوی ولی په دوستۍ منی سي؟ ځکه دوی خپل مابین کې یو د بل دوستان دي، نو تاسو سره نه دوستان کیږي. ابن جریر عن عطیه ابن سعد دلته یو روایت ذکر کړی دی. هغه فرمای جاء عباده بن صامت من بني حارث بن الخزرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عباده ابن صامت چې دا د حارث ابن خزرج د قبیلې نو، دا پیغمبر علیه السلام تراغلو او پیغمبر علیه السلام ته ویلي چې یا رسول الله ان لی موالی من یهود کثیر عددهم، زما ډیر دوستان دي د یهودونه، یهودیان دي خو زما دوستان دي. وانی ابرأ الى الله ورسوله من ولایت یهودا، ز الله ته براءت حاصلوما د دوستۍ د یهودونه، د نن نه بعد به زما د یهودو سره دوستی نه. واتول الله ورسوله، او زه د الله او د الله د پیغمبر سره د دین ورسته دوستی کوم. نو عبد الله ابن ابی دا یو منافقو، د ویل چې انی رجل، زه خدا موالات د کافر سره نه قطع کوم، ځکه زه داسې یو سړیم اخاف الدوائره چې زه د حوادثو د مصیبتونو د زمانې نه ویریږم، نو زه د ویرې د وجه نه د دې کفارو سره دوستی نه قطع کوم. ولا ابرأ من ولایت موالیا، او زه د خپل دوستانو د دوستۍ نه ابرا نه کوم. نو الله دا آیت کریمه نازل کړو ومن یتولهم منکم، څوک چې دوستی کوي د دې کفارو سره، منکم ستاسو نه، فانه دا دوست د دې کافر چې ده، منهم دا په حکم کې دا غوی نه ده. ومن یتولهم، تاسو په شری جامی کې الحمد لولیه همداسې خطبه ده کنه، والصلاة علی نبیه، د دې ولی په سر باندې به حاشیه د عصام لګیدلې ده. د ولی څه معنا ده؟ ولی په معنا د دوست، ولی په معنا د ناصر، او ولی په معنا د متولی امورهم، مختلف معناګانې دي. نو ومن یتولهم، څوک چې د دوی سره دوستی کوي، دا یو معنا. څوک چې د دوی سره کومک کوي، د دویمه معنا. لکه ټول اسلامی ملکونه د سعودي په شمول دا د امریکای سره دوستی کوي،
حتی چې بیت المقدس د سعودي وهابیانو د يهوديانو په خوته ذبح کړو، نن سبا یې ورکړو امریکای ته ورکړو، د سعودي وهابي حکومت ورته حواله کړو. نو ومن يتولهم، څوک چې د دوی سره دوستی کوي، یو معنی د دوست، دویمه معنی د ناصر، څوک چې د دوی سره کومک کوي، فانه منهم، نو دا دوست د دوی چې د منهم په حکم کې د دوی نه دی، نو دا يهودي دی کافر دی کنه دی، نو که په اعتبار د عقیده سره د دوستو نو د کافر دی، او که معتقد نو د دنیوي اغراضو د پاره ور سره دوستی کوله نو بیا کافر نه دی خو گمراه دی. دلته مفسرین لیکلي هاذا الحكم تغلیظ، دا حکم بیا تغلیظن دی. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، بشک الله پاک چې دی لا سملار نه خي ظالم قوم ته چې هغه ظلم کړی دی بموالات الكفر. فتر الذين في قلوبهم مرض، الله پاک فرمایي ته بګوري هغه خلق، فترا بیان لکیفیت تولیهم، کیفیت تولی د دوی ذکر کوي، د کافر سره د دوستی کیفیت څه ده. نو الله پاک فرمایي فتر الذين في قلوبهم، او یا دفع د پاره د ترتب د ما بعد د په عدم هدایت، الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته، نو چې هدایت نه کوي فتر الذين، نو بیا به ته ګوري هغه خلق فی قلوبهم مرض، چې الله ورته هدایت ونه کړو نو بیا به ته ګوري هغه خلق چې دا غوی په زړونو کې مرض ده، د مرض نه نفاق مراد ده. یسارعون فیهم، دا حال ده د مفعولنا کرؤیت بصوریش. تر الذین فی قلوبهم، دا الذین فی قلوبهم چې دي حال دا چې یسارعون فیهم، دوی کوشش کوي فیهم یعنی فی موالاتهم، په دوستی د کفارو کې. یقولون، دا حال ده د فاعل د یسارعوننا، دوی تیزی کوي په دوستی د کفارو کې، حال دا چې دوی وای بعضهم لبعض، یو بل ته وای نخشا ان تصيبنا دائره، مونږ ویریږو چې وبرسیږي مونږ ته دائره یعنی نوائب الزمان، حوادث او مصیبتونه د زمانه. نو بیا به زمون سره بیا د يهود او نصارا چې کومک را سره ونه کینو بینکونه بم خالیش، بیت المال به خالیش، دولګي نه بمروش. نو فعسى الله ان ياتي بالفتح، عسى منه تعالى وعد محتوم، الله پاک چې په عسى کلمه باندې وعده وکي نو دا داسې ده لکه موتا چې محکمه ټینګه وعده کړي. عسى من الله تعالى وعد محتوم، لأن الكريم إذا أطمع أطعم. عربان وي أن الكريم إذا أطمع، کریم ذات چې تا ته طمع د خوراک درکې، اطعم به درته خوراک درکې، د وعدې نه مخالفت نه کوي. نو عسى الله قریب دی الله ان یأتی بالفتح، دا خبر د پاره د عسى ده چې راتلل به وکي بالفتح، په فتح د مکی، او امر من عنده، او یا په یو بل امر باندې د خپل جانب نه، وهو القتل وسبي الزراري لقريظه، چې هغه د بنو قريظه وجل او د بچیو بندیانولیو، والجلاء لبني نضير، او د بني نضيرو جلا وطنی و، دا د مقاتل معنا ده. او امر من عنده یعنی عذاب من عنده، وهو القتل والاجلاء. بنو نضير قتل شو بنو قريظه، او بنو نضير جلا وطن شو. او حسن بصری سے فرمای او امر من عنده یعنی اظهار نفاق المنافقین، اظهار نفاق المنافقین، د منافقانو منافقت بدر طرح کړه. فیصبحوا، د عطف د فیاتی باندې یعنی فیصيروا، نو دوی به وګرځي علامه اسروا، د متعلق تر رست نادمین پورې ده. نو فیصبحوا نادمین، دا نادمین خبر د پاره د یصبحوا ده، یعنی فیصيروا دوی به وګرځي نادمین پخیمانه، په سبب پخیمانه علامه اسروا فی انفسهم، فاغه سبانی چې دوی په خپل نفسونو کې پټ کړو، من الكفر والشك فی امر المؤمنین، دوی په خپل نفسونو کې کفر پټ کړو او شک پټ کړو د مسلمانانو په حال کې، د مسلمانانو په امر کې. نو منافقانو چې کوم په ځل کې پټي خبرې نیولې وي، ويقول الذين امنوا، والله پاک فرمایي چې وای هغه خلک چې مؤمنان دي، ويقول الذين امنوا، وای هغه خلک چې مؤمنان دي، کلام مستأنف،
دا جمله مستأنفه ده مسوق لبيان کمال سوء حال الطائفه المذکوره د دوی ډیر بد حال بیانوي ويقول الذين امنوا وای هغه کسان چې مؤمنان دي یعنی بعض لبعضهم اذا هتك سترهم تعجبا ويقول الذين امنوا وای هغه کسان چې مؤمنان دي خالص مؤمنان یو بل ته وای چې کله منافق رسوا شي نو دا مخلص مؤمنان یو بل ته وای اهؤلاء الذين اقسموا ایا دا هغه خلق دي اقسموا بالله چې قسم کول په الله پاک باندې جهد ايمانهم مضبوط قسم انهم لمعكم چې دوی تاسو سره دي دا مخلص مؤمنان د دوی نه تعجب کوي تعجبا وای چې دوی خو ډیر قسمونه کول چې دا زموږ سره دي او مخلص مؤمنان دي حبطت اعمالهم الله پاک فرمایي چې ضایع شو د دوی اعمال فاصبحوا خاسرين اعمال د منافقانو حبطت اعمالهم دا جمله مستأنفه ده لبيان مآل ما صنعوه د دوی انجام الله ذکر کوي د منافقانو انجام دا چې حبطت اعمالهم یا دا مقوله د مؤمنانو ده خبر ثانی د پاره د اسم اشاره ده اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم داخلك چې د دوی اعمال ضایع شو فاصبحوا خاسرين نو وګرځي د دوی د تاوانیانو نه په دنیا او په آخرت کې یا ایها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه اشاره الى ان موالاتهم مستدعيه للارتداد مطلقا پدې کې الله پاک دا خبره ذکر کوي چې د کافر سره دوستی سبب د پاره د منافقت ده نو ځکه الله پاک د دین ورسته مسلمانانو ته د ارتداد مسله بیانوي یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو من يرتد منكم عن دينه څوک چې مرتد شي تاسو نه د خپل دین نه فسوف دا جواب د پاره د هغه من ده من شرطیه مبتدا و دا ورته خبر ده فسوف ياتي الله بقوم زرد چې الله براتلو کی په یو قوم باندې يحبهم محبتا تليق بشانه دوی بد الله به محبت کوي د دوی سره داسې محبت چې د الله د شان سره لایق ده ويحبونه او دوی بد الله سره محبت کوي نو ما دلته تقدیر درته ولګول چې يحبهم الله به محبت کوي نو کما یلیق بشانه څنګه چې د الله د شان سره لایق محبت ده تفسیری کشاف او د نور معتزله دلته د الله محبت نه مني او وی چې محبت میل القلب غواړي د زړه میلان غواړي او الله پاک زړه قلب او د میل القلب نه پاک دی لدی وجنه او وی چې یو محبت د الله د بنده سره او یو محبت د بنده د الله سره محبت د بنده خو حقيقي دی او محبت د الله د بنده سره هغه دار چې ايوسيبه چې الله پاک به دوی ته ثواب ورکړي نو هغه معنا مجازي اخلي نو هغه به تقدیر داسې لګي يحبهم یعنی يصيبهم الله پاک به ته ثواب ورکړي لیکن راجح دا ده چې د الله محبت بلا کیف ده کما یلیق بشانه ويحبونه دوی د الله سره محبت کوي نو څوک چې مرتد شي نو الله پاک به بل قوم را پیدا کوي من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم د دې قوم نه څوک مراد ده اهل اليمن راجح دا ده یو توجیه پکې دا ده چې د دین اهل اليمن مراد دي کله چې دا آیات کریمه نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو موسی اشعری رضی الله عنه ته اشاره وکړه او وی فرمایل چې هم قوم هذا دا بد د قوم الله به بل قوم را پیدا کی یعنی اهل یمن او حضرت حسن بصری او قتاده سے فرمایي چې د دې قوم مصداق ابو بکر او عمر او د دوی مرګري دي چې د مرتدینو سره وجنګیدل پیغمبر علی السلام چې کله وفات شو نو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې و قومونه مرتد شو درې قومونه د پیغمبر علی السلام په زمانه کې مرتد شوي او د ابو بکر صدیق په زمانه کې و قومونه مرتد شو و او درې لشو کنه دا لس قومونه مرتد شو نو د پیغمبر علی السلام په زمانه کې بنو مدلج دا مرتد شوي د دوی مشر ذوالخمار نومېدو ذوالخمار
الاسود العنسی د پیغمبري دعوه کړې و او د امتیان شو. اسود عنسی به د پیغمبر علی السلام د وفات په ورځ باندې مردار شو. دویم بنو حنیفه دا د مسیلمه الکذاب ابن حبیب قوم، او دریم بنو اسد دا د طلیحه ابن خویلد قوم. دا درې مرتدین د پیغمبر علی السلام په زمانه کې، او ډلې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې مرتد شو. یو فزاره دا د عینه ابن حسین قوم، بل غطفان چې دا د قره ابن سلمہ القشيري قوم، بل بنو سلیم دا د فجاء ابن عبد یالیل قوم، بنو یربوع دا د مالک ابن نویره قوم، او بعضی بنی تمیم چې دا د سجاح بنت المنذر قوم، او کنده دا د اشعث ابن قیس قوم، بنو بکر ابن وائل دا د الحطم ابن زید قوم. دا و د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې مرتد شو. ابوبکر صدیق سے ورسره و جنگیدو، بیرته مسلمان کړه دا ټول قبیله. او یو ډله د حضرت عمر په زمانه کې مرتد شو. عصفان دا د جبلی ابن الایهم قوم، او حضرت عمر رضی الله عنه په الله غالب کړ. دا یو لس قومونه مرتد شول. نو حضرت عمر او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دوی سره و جنگیدو. و قبیله مرتد د ابوبکر صدیق په لاس بیرته مسلمان شوه، او یو مرتد قبیله د حضرت عمر په لاس مسلمان شوه. نو د دې قوم مصداق ابوبکر او عمر رضی الله عنهما ده. حسن بصری او قتاده رضی الله عنهما فرمایي. او د سوفی په روایت کې راځي چې د دین انصار مراد دي. اذلة علی المؤمنین، الله پاک فرمایي اذلة علی المؤمنین. اذلة دا به نرمی کون کی وی په مؤمنانو باندې، یعنی عاطفین متذللین، دوی به نرمی کون کی وی په مؤمنانو. اعزة علی الکافرین، شدت کون کی وی په کافرانو. یجاهدون فی سبیل الله، دا د دې قوم د پاره یو صفت یحبهم، دا ورته بل صفت ده. یجاهدون فی سبیل الله، دوی به جهاد کوي د الله په لار کې. ولا يخافون، دا عطف ده په یجاهدون، نه به ویریږي دوی لومۃ لائم، د ملامتیا د ملامتی کوونکو نه. ذالک یعنی ما تقدم من الاوصاف. فضل الله یعنی احسان الله، دا د الله احسان ده. یؤتیه من یشاء، الله ورکی هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي. من یشاء ایتاءه، والله واسع یعنی کثیر الفضل، دا الله فضل ډیر ده. علیم، الله عالم ده. انما ولیکم الله ورسوله، دا کافرانو سره موالات مکوئ، دا الله سره موالات او دوستی وکړئ. انما ولیکم الله ورسوله، ولی ستاسو الله او پیغمبر ده. ولی صيغه د مفرد ذکر کړه، حالانکه اولیاء دو دي، الله او د الله پیغمبر. وجه دا چې ان الولایه لله بالاصاله وللرسول وللمؤمنین بالتبع. ولایت بالاصاله د الله د پاره ده، او د رسول او د مؤمنانو د پاره بالتبع ده. او یا داسي ویا انما وليكم الله، بدلته جمله ختمه شوه. دا ورسوله او والذین آمنوا دا مبتدا ده او خبر حذف ده. ورسوله والذین آمنوا اولیاؤکم، پیغمبر او مؤمنان دا ستاسو اولیاء دي. د دې ټولو نه جواب دا دی چې ولی د فعیل وزن ده، يقع على الواحد والكثير. انما وليكم الله ورسوله، دوستان ستاسو الله او د الله پیغمبر دي. والذین آمنوا، او هغه کسان دي چې هغوی مؤمنان دي. الذين دا بدل دي د موصول اولنا. الذين يقيمون الصلاة، دا د مخکینی الذين نه بدل دي. دا مؤمنان چې دي الذين يقيمون الصلاة، دا هغه خلک دي چې سم ادا کوي. ويؤتون الزکاة، او دوی زکات ورکوي. وهم راکعون، دا حال دي د فعلینونه. حال دا چې دوی راکعون یعنی متذللین غیر معجبین بفعلهم، دوی ځان کمزور حسابوي او په دې خپل فعل باندې تعجب نه کوي، د خپل فعل ته مغرور نه وي. ومن يتولى الله ورسوله، او څوک چې د الله او د الله د پیغمبر سره دوستی کوي. والذین آمنوا، د هغه خلکو سره دوستی کوي چې ایمان راوړی دی. والذین آمنوا یعنی د مؤمنانو سره دوستی کوي. نو جزای مقدره ده.
فهم حزب الله دا د الله حزب ده فإن حزب الله هم الغالبون او حزب د الله چې دا غالب ده وزد ظاهر چې حزب الله ده فزید مزمر چې هم ده دا لوجد التعظیم نه او دارنګي اسم برهان ته الله اشاره کوي دوی غالب ذکر دي چې دا حزب الله ده دا د الله ډله ده فإن حزب الله هم الغالبون في العاقبه يا ايها الذين امنوا اے مومنانو لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا الله پاک فرمایي چې اے مومنانو لا تتخذوا تاسو منسي كان رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث دا دو کسو اظهر الايمان دې دوړو ایمان ظاهر کو ثم نافقا بیا منافقان وكان رجال من المسلمين يوادونهما یو څه مسلمانانو هغه به د دوی سره مینا کوله نو د دې منافقانو سره نو الله پاک دا آیات کریمه نازل کو حکم عام ده اے مؤمنانو تاسو مونږ سي هغه خلق اتخذوا دینکم چې نیولې دې دین تاسو هزوا ولعبا هزوا په معنا د مهزوا ځکه دا د اتخذوا د پر مفعول ثانی ده او مصدر مفعول ثانی نشو جوړېده ځکه مفعول ثانی په مفعول اول باندې مواتاتن حملی او مصدر مواتاتن نه حملیږي نو هزوا په معنا د مهزوا او لعبا په معنا د ملعوبا چې تاسو دین دیني ولده په ټوکو سره دی پوری ټوکی کوي او ملعوبا ني ولده نو الهزو السخريه رشخن ته وي او لعب ضد الجد ته وي ضد رشتیا نو په دین باندې ټوکی کوي هزون هز او هزيون دا ټول قراءت پکې جایز دي هزوا ولعبا فرشخن او قلوب من الذين اوتوا الكتاب دا حال ده د مخکینی الذين نه حال دا چې دا خلق دا الذين اتخذوا چي دي دا کائنین من الذين اوتوا الكتاب دا د هغه خلق ندي چې کتاب ورته ورکړل شوی ده من قبلكم استاسو مخکی والكفار او دا د کفار ندي من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار خصوا به لتضاعف في كفرهم نه منی سي دا والكفار ګوره موصوله مخکې تیر شو درې موصوله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دا الذين دا معطوف عليه والكفار دا ورباني عطف نو الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا منافقان والكفار دا کافران دي نو منافقان او کافران په دوستۍ باندې منیسه اولیاء ادم مفعول ثانی د پاره د لا تتخذوا دي واتقوا الله ود الله نه ویریږي ان کنتم مؤمنین کای تاسو مؤمنان واذا نادیتم الى الصلاه الله پاک فرمایي چې کله تاسو आवाज وکئ الى الصلاه منستا نو اذا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه چې کله به اذان کوونکی اذان وکړو आवाज به مانځ ته وکړو نو فقام المسلمون مسلمانان به پاتې ده نو يهود بخپلو کې سره ویل قام لا قام پاتې ده بیا الله دې په پوښل نو الله پاک فرمایي چې کله دوی مانځ ته پاتېږي دوی ورپورې رشخند وهي او لوبي ورپورې کوي دارنګي دویم شان نزول کې راځي کان رجل من النصارى بالمدينه یو عیسوي سړیو په مدینه منوره کې اوسېدو اذا سمع المنادي ينادي اشهد ان محمد رسول الله چې کله به اذان کوون کې دیږي ته ورسېدو چې اشهد ان محمد رسول الله نو دی عیسوي به ویلې حرق الكاذب دروغجن دی الله وسوځي الله دی دروغجن وسوځي نو دی اذان کوون کې ته به دروغجن ویلې چې الله دی په ور وسوځي الله دعا قبول کړه بس دی ورځ د دې خادمه ووینځه و نه ورځ دخلت خادمه ذات ليله بنار کوټې ته ور راو دی ودو اهل مودو نو د ور بڅر کې په دې کوټه کې وګرځید الله ټولي کوټې باندې ور بل کړو دی او بچی ټول پکې وسوځید و اذا ناديتم الى الصلاه چې کله تاسو आवाज کوئ مانځته بالاذان او الاقامه نو اتخذوها هذا من صلاه تراجه ده یا منادات تراجه ده دوی نشي د منځ یا د منادات چې نادیتم په دلالت کوي وضوء یعنی محذوا حال داسي چې په دې باندې رشخند ولي ولعبا او لوب ور باندې کوي
ذال دا اتخاذ کتا تویم چې اتخذوا ور باندې دلالت کوي بانهم قوم لا يعقلون دا د دې وجنه چې دا یو قوم دی چې نه پوهیږي. قل یا اهل الكتاب تورته وایي چې اے اهل کتابو هل تنقمون منا هل تعيبون منا استفهام انکاری دی تاسو عیب جن نه غړي زمونږ بل شي بل عیب په مونږ کې تاسو نه ګورئ الا ان آمنا بالله مگر دغه عیب په مونږ کې تاسو ګورئ چې مونږ په الله باندې ایمان راوړی دی او ما انزل الینا او ما انزل الینا باندې مونږ ایمان راوړی دی. هل تنقمون منا لعلة من العلل استثناء مفرغه د مستثنى من هو ورته مقدر دی. هل تنقمون منا يعني هل تعيبوننا لعلة من العلل الا ان آمنا ان مصدر د خپل مدخول په تعویل د مصدر سره اړي یعنی الا لایماننا په خبره پوه شو کنه نو الا لایماننا خو مفعول له شو مفعول به څه شو نو مفعول به ورته مقدر کا دا سی وایا. هل تنقمون منا دیننا تاسو عیب جن نه غړي زمونږه دین زمونږه لعلة من العلل لوجد یو علت د عللنا دا یو علت د وجنم زمون په دین کې تاسو عیب نه وباسئ الا ان آمنا مگر الا لایماننا مگر د دې وجنه چې مون ایمان راوړل. بعض علما دا شی وایي چې آمنا دا معطوف علیه ده او ان اکثرکم دا ور باندې عطف ده دا ټول به مفعول به ده. هل تنقمون منا الا ان آمنا یعنی تاسو عیب جن کوي نه مگر زمون ایمان عیب جن کوي او ما انزل الینا عیب جن کوي وما انزل من قبلكم او هغه شی عیب جن کوي چې هغه نازل شوی دی تاسو نه مخکي. وان اکثرکم فاسقون یعنی ولئن اکثرکم فاسقون د دې وجنه تاسو په موږ عیب لګوي چې اکثر تاسو چې دي کافران دي. قل هل انبئكم دا بیان د ما يصلح للنقم ده. الله پاک فرمای ایمان او قران دا قابلیت د دې نه لري چې تاسو په دې عیب ولګوي. کوم شی چې قابل د عیب دی هغه درته بیان کوم. هل انبئكم بشر من ذلك ایا خبر درنکم تاسو ته بشر من ذلك فډیر بد باندې د دې ایمان نه بشر من ذلك ذلك ایمان تراجه ده. آیا تاسو ته خبر درنکم بشر من ذالک فدیر بد شي باندې من ذالک یعنی من ذالک الایمان د دې ایمان نو ایمان کې خود سره شریعت نشته کنه ایمان خو خیر محض ده نو پدې کې به مجاراتا للخصم مجارات الخصم خصم سره لک پلارت لل او به پکند کې غرزول نو دې ته ارخاء العنان وای ځکه اومنم چې په ایمان کې شرشتا نو د دین ډیر بد شر چې د الله لعنت او د الله غضب دی. اول خدا نه منو چې په ایمان کې شر شته نو دا مجارات للخصم دی. او انبئکم بشر من ذلك او یا داسي وایا بس خط توجیه دغه د نور ما سره ډیر توجیهات په خدا واخو بشر من ذلك مصوبتا دا مصوبتا مصدر میمی دی په معنا د ثواب سره مصوبتا د جهت د ثواب نه ثواب په خیر کې مستعملي دي او په شر کې کله کله مستعملي دي او په شر کې په طریقې د تحکم مستعملي دي. آیا زه تاسو ته خبر درنکم په ډیر بد شي باندې من ذالک د دې ایمان نه بل فرض ته ایمان بد وي نو د ایمان نه په بد شي تاسو ته خبر درنکم مصوبتا په اعتبار د جزاء سره عند الله یعنی جزاء عند الله په اعتبار د جزاء سره د الله پنيز من لعنه الله دا جمله مستأنفه ده لکه سائل چې سوال کړي چې مل الذي هو شر من ذلك هغه چې د دې ایمان نه بل فرض ک ایمان شر شي نو د دې نه بد شي څه شي ده نو الله فرمای مل لعنه الله یعنی هو دین مل لعنه الله حذف د مضاف هغه دین د هغه چا دی چې الله په لعنت کړي ده وغضب عليه او الله په غضب کړي ده وجعل منهم القردة او الله ګرځولي د دوینه القردة شادیان والخنازير او خنزیرانو. کله چې دا آیات کریمه نازل شو تفسیری کبیر لیکي نو بیا مسلمانانو اهل کتاب ته ویل چې یا اخوان القردة والخنازير اے د خنزیرانو د شادوګانو ورونو
چې الله پاک تاسو نه وي د خنزیران او شادیان جوړ کړي وعبدت طاغوت او جوړ کړي دي الله پاک د دوی نه عبادت عبادت طاغوت په چا ور عطف ده فسیله د من لعنه الله التف دین ما درته مقدر کړو هو دین من لعنه الله هغه شر چې دی دین د هغه چا دی چې الله په لعنت کړي او دین من عبادت طاغوت دین د هغه چا دی چې عبادت د طاغوت کړي دی نو د عبادت لعنه ور عطف کړي دین من عبادت طاغوت شر چې دی دین د هغه چا دی چې عبادت د طاغوت کړي دی بعضی علماء چې د طاغوت نه مراد هغه خیر دی هغه عجل دی چې دوی عبادت کړي او بعضی علما فرمایي چې د طاغوت نه مراد احبار دي هغه د دوی علما دي چې دوی ته به د ځان نه یو شی حلالول او حرامول راجح دا دی چې کل من اطاعوه فی معصیت الله هر هغه څوک چې دوی د هغوی اطاعت کوي د هغوی پیروي کوي د الله په معصیت کې اولئک یعنی اولئک الملعونون دا ملعونون چې دي شر دا بد دي مکانا په اعتبار د مکان سره مکانا تمیز محول عن الفاعل دی اصل کې دا مکانا فاعل دی د شرون لپاره او اثبات د شرارت دی مکان ته شوی دی دا مبالغه ده په دلالت کې د دوی په شرارت لکه سلام علی المجلس العالی سلام دی په مجلس عالی باندې یعنی په دې اهل د مجلس ته سلام وي په د مبالغه لپاره د مجلس ذکر کوي یعنی مطلب دوی دومره بدترین شریر خلق دي چې د دوی د شرارت په دې مکان کې اثر کړی دی اوس د مکان هم شر د دوی د شر مجسم ګرځیدل دی د دوی نه تجاوز کړی دی مکان ته او مکان هم شر شوی دی نو دا شر دی په اعتبار د مکان سره د جهت د مکان یعنی شر مکانهم تمیز محول عن الفاعل دی واضلوا عن سواء السبيل واضلوا یعنی اکثر ضلالا دیر بلاری دی عن سواء السبيل یعنی عن طریق الحق د حق لارنا واذا جاءوكم قالوا آمنا چکل دوی تا تراشی دا دوستی کنندگان با کفار دا د کافرانو سره چې کوم مسلمانان دوستی کوي چې دا تا تراش دوستی کنندگان با کفار ضمیر دوی تراجه دي قالوا دوی وای آمنا من ایمان راوړی دي وقد دخلوا دا حال د ضمیر د قالون حال دا چې دوی داخل شوی دي ستا مجلس ته په کفر د کفر سره راغله وهم قد خرجوا به او د کفر سره ووتل والله اعلم بما كانوا يكتمون الله پاک چې دی ډیر زیات عالم دی په هغه څه باندې چې دوی پټوي کم چې دوی پټول کم کفر چې په ځل کې پټول وترى كثيرا منهم دا منهم صفت د پاره د کثیرن دی او ترى کې دوه احتمال دي یو دا چې رؤیت بصری مراد شي ته په پستر ګوري دویم دا چې رؤیت قلبی مراد شي نو رؤیت بصری مراد شي نو کثیرا منهم دا کوئی یو مفعول شو یسارعون دا په موضع د حال کې بیوي ته ګوري ډیر د دوینا حال دا چې یسارعون فی الاسم او کتران رؤیت قلبی مراد کوي نو بیا کثیرا منهم د مفعول اول او یسارعون فی الاسم د مفعول ثانی ترابه په معنا د تعلم سره الله فرمای ته بوئی پډیرو د دوی یسارعون فی الكفر چې دوی په تیزی سره غورځيږي په کفر کې تیزی کوي په کفر کې یعنی یقعون فی الاسم سریعا دوی واقع کیږي په ګناه کې په تیزی سره فی الاسم په لازمی ګناه کې والعدوان او په متعدی ګناه کې واکلهم السحت او دوی واقع کیږي په خوراک خپل کې په خوراک د دوی کې رشوت لرم لبئس ما كانوا يعملون ډیر بد دی هغه چې دوی کوم عمل کوي لولا په معنا د هل لا سره دی دا چې په مضارع ور داخل شي د تخبیط د پاره وي د تیزول د پاره او چې په ماضی ور داخل شي د الله ولا نو بیا د توبیخ د پاره نو ولې داسې نه وا چې منع کړي وي دوی لره الربانیون د دوی پیرانو والاحبار د دوی علماو عن قولهم الاسم د وینا د دوی نه چې هغه اسم دی د وینا د دوی نه اسم لره چې دوی د ګناه وینا کوله كدعوه الولد والتسلیس والاتخاذ هغه وینا د ګناه داوا چې دوی به ویل چې عیسی علی السلام د الله زوی دی یا خدایان درې دي یا الله پاک ځان ته زوی نیولې دی واکلهم السحت ولربانیین او احبار نمن عقول د خوراک د دوی نه رشوت لرم لبئس ما كانوا يصنعون
نو خامخا ډیر بد دی هغه چې دوی کوي. وقالت اليهود يد الله مغلوله، ویل به يهودو چې لاس د الله بند. فنحاس دا د بنو قینقاع د يهودو مشر فنحاس ابن عازورا کله چې دوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین سرکشي وکړه نو الله پاک ور باندې رزق تنگ کړو. نو چې رزق یې تنگ کړو نو دای ونسب الى الكل لرزائهم بقوله، نو الله پاک ور باندې رزق تنگ کړو. چې رزق یې تنگ کړو دوی ویل چې لاسونه د الله تنگ شو، یعنی الله غریب شو، اوس موږ ته رزق نه راکړي. اوس وقالت اليهود، ویل يهودو دا خو د بنو قینقاع يهودو ویلو. بنو قینقاع د دوی مشر فنحاس ابن عازورا هغه دا خبره کړې و چې الله غریب شو، خو الله پاک دې ټول ته نسبت کړی دی ځکه دې ټول په دې قول راځي. وقالت اليهود، ویل يهودو يد الله، يد الله چې ده مغلوله، دا يد الله چې ده مغلوله دا بند ده. ید الله مغلول ده، غل الید و بسط الید ده، دا دوړه مجاز د بخل او د جود نه. مغلولتن دا مجاز د بخل نه، او بسط دا بیا مجاز د جود نه، یا کنایه د بخل او د جود نه ده. ید الله مغلولتن، لاس د الله چې ده مغلولتن بند ده، دا کنایه د بخل نه ده، یعنی الله بخیل شو. یا کنایه د بخل نه ده یا مجاز د بخل نه ده. لکه بسط الید چې مجاز د جود نه ده یا کنایه د جود نه ده. په دې خو پوه شو. او دلته د ید نه معنا حقيقي مراده ده، ځکه يهود مجسمه او د وابیانو په شان همداسې ید الله ثابتول. یا په کې تعویلو کې ید په معنا د نعمت سره کوي، یعنی نعمته مقبوضه عنا. حسن بصری سے عبدالله عجیب معنا کوي. يهود بداویلی ید الله چې د الله ید مغلوله، یعنی مکفوفه عن عذابنا، د الله لاسونه چې زموږ د عذاب نه بندي، موږ ته عذاب نه راکړي. یو څو ورځې عذاب براکړي، څومره ورځې چې موږ د عجل عبادت کړو، نور الله موږ ته عذاب نه راکړي. غلت ایدیهم، الله پاک فرمایي کفت ایدیهم، بندي شي لاسونه د دوی. ولعنوا بما قالوا، لری شوي دي د الله د رحمت نه په سبب د وینا د دوی. غلت ایدیهم دا خیری دی دوی ته، خیری د الله د جانب نه، دا په حقیقت کې دا سی وی لکه اخبار د الله د جانب نه، یعنی د دوی لاسونه به بند شي، د دوی لاسونه به پکړیو کې بند شي او په جهنم کې به وګرځيږي. غلت ایدیهم ولعنوا، او دوی لري شوي دي د الله د رحمت نه بما قالوا په سبب د وینا د دوی. بل یداه مبسوطتان، بلکې د الله لاسونه چې دي مبسوطتان دا فراخ دي. ید کې ما درته مخکې تحقیق کړو. ينفق کیف یشاء، الله پاک نفقه کوي چې څنګه د الله اراده ورته وشي. ولا یزيدن کثیرا منهم، خامخا بزیات کی خامخا ډیرو ته د دوی نه ما انزل الیک، هغه قران چې تا ته نازل شوی دی من ربک، د جانب د رب د دوی نه. دا قران به دوی ته زیات کی طغیانا، سرکشی او کفر. نو قرآن ته اسناد د زیادت دا مجاز عقلی ده. والقینا بینهم العداوه، ما اچولې د په مابین د يهود او د نصاراو کې، بین اليهود والنصارى، یا بین فرق اليهود، په مابین د فرقو د يهودو کې. فرقو د يهودم داسې وي، بعضی جبریه وي، بعضی قدریه وي، بعضی موحده وي، بعضی مشبهه وي. یا هم ضمیر فرقو د نصاراو ته راځي ده، ملکانیه، نستوریه، یعقوبیه، دا مختلفی فرقې په نسواراو کې وي. نو ما د دوی په مابین کې اچولې د العداوه دشمنی باختلاف اليهود في كتابهم والبغضاء او کینه الى يوم القيامه، دا به تر ورځ د قیامت پورې د دشمنی روانه. كلما اوقدوا نارا، چې کله دوی ور بلکې برول د ور کنایه د جنگ نه ده، یعنی چې کلما ارادوا محاربه الرسول، کله چې اراده د جنگ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وکړي، نو ایقاد النار کنایه ده عن اراده الحرب. نو دلته لازمی معنا مراده ده چې کلما ارادوا محاربه الرسول، نو د جنگ مبادی مرتب کی اطفأه الله، نو الله پاک چې د دوی د اور ملکی، یعنی ردهم الله،
الله دوی واپس ذکرای مختلف شي. او یا ایقاد النار دا کنایه ده عن اظهار الکید بالمؤمنین، د مؤمنانو په خلاف مختلف پارلمانونه او انجیوګانی دي، دوی د مسلمانانو په خلاف مشورې کوي. نو چې کله ور بلکې یعنی د مسلمانانو په خلاف یو انجیو یو مؤسسه جوړه کی، یو مشوره وکي په ملل متحد کې، اطفأ الله، نو الله د دوی د اور مړ کی. نو دا اطفاء کنایه ده عن صرف ذلك عن المؤمنین، د دې ضرر الله د مؤمنانو نه واړي بل طرف ته. ويسعون في الارض فسادا، او دوی کوشش کوي پس مکه کې د فساد. والله لا يحب المفسدين، الله پاک چې دنه خوښي فساد کوونکی. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا، فچرت اهل کتاب ایمان راوړې وي، واتقوا او د الله نه ویریدلې وي، یعنی تابو من اليهودیه لکفرنا عنهم سیئاتهم، نو ما به محو کړې وي د دوی نه ګناهونه د دوی. ولا ادخلناهم جنات النعیم، او دا به ما داخل کړې وي جنتونو د نعمت ته. ولو انهم اقاموا التوراة، او کچرت دوی اقاموا التوراة قائم کړي وي تورات، یعنی اقروا بما في التوراة والانجیل، او هغه بیان کړي وي والانجیل وما انزل الیهم، او هغه چې دوی ته نازل شوی دی من ربهم د جانب د رب د دوی نه. لاکلوا من فوقهم، نو دوی بخوړلې وي من فوقهم د بر طرفنا، یعنی لاعطتهم السماء مطرها، باران به په دوی راورېدلې وي. ومن تحت ارجلهم، او د پښو لاندې یعنی د ځمکې برکات به ورته راوتلې وي. منهم امه مقتصده، بعضې په دوی کې یو جماعت دی میانه رو، لکه عبدالله ابن سلام و اتباعه. وکثیر منهم، او ډیر د دوی نه ساء ما یعملون، بد دی د دوی عمل. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے د الله پیغمبران رسوا ما انزل الیک من ربک، جميع ما انزل الیک من ربک، ټول هغه چې الله تعالی نازل کړی شوی دی تا ته د جانب د ربستانه، هغه الله ته ورسوا، امت ته ورسوا. بلغ ما یعنی جميع ما انزل الیک من ربک، ټول هغه چې الله تعالی نازل کړی دی هغه خلق ته ورسوا. وان لم تفعل ما تؤمر به من تبلیغ الجميع، کچرته تا ونکړو هغه کار چې تا ته په امر شوی دی من تبلیغ الجميع، چې هغه د ټول دین تبلیغ دی. فما بلغت رسالته، یعنی شیئا من رسالته، نو بیا تا نه دی رسولی یو پیغام د الله، که یو دی پری خودم دا داسې دی لکه ټول دین چې دی پریښی، لکه د هیڅ تبلیغ چې دی نه کړی. والله یعصمک من الناس، الله پاک چې دی تا بساتي د خلکو نه، یعنی یعصمک من القتل، څوک به تا شهیدوی نشي، نور زخمی کېدی بشي. لکه رباعي غاښ د پیغمبر علیه السلام د احد په جنگ کې شهید شو. یا دا آیات کریمه د احد د جنگ نه وروسته نازل شوی دی. د احد د جنگ نه وروسته د چا دا طاقت هم نه و چې پیغمبر علیه السلام زخمی کی. ان الله لا يهدي القوم الكافرين، بشک الله هدایت نه کوي قوم کافرانو ته. قل یا اهل الكتاب، تو ورته وایي چې اے اهل کتاب لستم على شيء من الدين المعتد به، نه تاسو په هیڅ معتد به دین باندې، حتی تقیموا التوراة، تر دې چې تاسو قائم کړئ تورات، یعنی تراعوهما وتحافظوا على ما فيهم، د تورات او د انجیل رعایت وکړئ، او په تورات او انجیل کې چې څه دي هغه محفوظ وساتئ. وما انزل الیکم، او چې تاسو رعایت وکړئ د هغه قرآن چې نازل کړی شوی دی تاسو د دې اقامت ایمان دی په قرآن، من ربکم د جانب د ربنا. وليزيدن كثيرا منهم، خامخا بزیات کی خامخا ډیرو ته د دوینا ما انزل الیک من ربک، هغه قرآن چې نازل شوی تاسو د جانب د رب ستانه طغیان سرکشی او کفر. فلا تأس، یعنی فلا تحزن على القوم الكافرين. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، دا آیت په اوله سپاره کې تیر شوی. هغه کسان چې ایمان راوړی دی لسانن، یو توجیه پکې دا و. والذین هادوا والصابئون، د صابئون تفصیل هم درته ما کړی ولته، نجوم پرست خط تفسیری دا. والنصارى من آمن بالله، هر څوک چې په دوی کې حقیقي ایمان راوړي په الله او په ورځ اخرنۍ باندې، وعمل صالحا، او نیک عملو کې، نو فلا خوف علیهم اذا خاف سائر الناس،
په دوی به ویره نه چې کله په نور خلکو ویره ولا هم يحزنون اذا حزن سائر الناس چې کله نور خلق غمجني نو په دوی به غم نه یا لا خوف عليهم اذا ذبح الموت په دوی به ویره نه چې کله مرګ حلال شي ولا هم يحزنون اذا افع النار چې کله ور بل کړي شي لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل فتحقيق سره ما خستوا څنګه وعده د بني اسرائيلنا في التوراة بالإيمان بمحمد وألا تشركوا بالله یو ټینګه وعده د ایمان او په محمد صلی الله علیه وسلم او یو ټینګه وعده د توحید او ارسلنا الیهم رسلا او ما لګلیو دوی ته پیغمبران کلما جاءهم رسول هر کله چې راغلو دوی ته یو پیغمبر راتل بوکړه دوی ته یو پیغمبر بما لا تهوا انفسهم فداسې څه باندې چې خواهش به نه کول د دوی نفسونو نو فریقا کذبوا یو ډله ده هغه ته دوی نسبت ته دروغ وکړه لکه عیسی او محمد علیه السلام ته او فریقا یقتلون او یو ډله د پیغمبرانو به دوی وجه لکه زکریا او یحیی علیه السلام وحسبوا الا تكون فتنه او د دوی دا ګمان الا تكون چې موجوده بنشي فتنه یعنی ابتلاء بالتعذيب د الله امتحان د تعذيب هغه د تعذيب امتحان به د الله را نشي فعمو عن الهدى وصموا عن سماع الوعظ نو دوی وړاندې دي د هدایت نه غلار نه ګوري وصموا عن سماع الوعظ یا فعموا دوی وړاندې دي د معجزات فعلیونه وصموا او کانه دي د معجزات قولیو د محمد صلی الله علیه وسلم نه ثم تاب الله عليهم بالله پاک د دوی توبه قبول کړه ثم تاب الله عليهم الله د دوی توبه قبول کړه حين تابوا ورجعوا عما كانوا عليه من الفساد بعدما كانوا ببابل دهرا طويلا تحت قهر بخت نصر بخت نصر یو ظالم بادشاہ وغه الله په دوی مسلط کړو دوی ته سخت عذابونه ورکړ نو بیا دوی توبه وستا ثم تاب الله عليهم بیا الله پاک د دوی توبه قبول کړه ثم عمو بیا دوی وړاندې شو په دې په کوم ګوره وحسبوا الا تكون فتنه د دوی دا ګمانو الا تكون یعنی الله توجد فتنه چې ابتلاء بالتعذيب موجوده نش الله عذاب په دوی ناراضي فعموا عن الهدى دوی د هدایت نه وړاندې شو وصموا عن سماع الوعظ او د اوریدو د وعظ نه کانه شو نو الله بخت نصر په مسلط کړو ډیر قتل کړو بیت المقدس وران کړو دوی د ځان سره بنديان کړو بیا چې کله دوی توبه وستا ثم تاب الله عليهم بیا الله د دوی توبه قبول کړه او د بخت نصر د ظلم نه اخلاص کړو ثم عمو وصموا بیا دوی کانه وړاندې شو عمو وړاندې شو عن المعجزات الفعليه لمحمد صلى الله عليه وسلم وصموا او کانه شو عن المعجزات القوليه لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم عموا وصموا كثير منهم دا بدل دواونه وصموا کی ډیر د دوینا وړاندو کانه شو والله بصير بما يعملون الله پاک لیدون کې د دوی د عمل لقد كفر الذين دا يعقوبيه ډلوا په نسواراو کې دا درې ډلې نستوریا يعقوبيه ملکانیا نو د يعقوبي ډلې دا عقیده وا چې ان الله هو المسيح ابن مريم الله چې د عین عیسی علی السلام دی وقال المسيح رد لقولهم دا د دوی د قول تردید دی وقال المسيح او ویلو عیسی علی السلام چې یا بني اسرائیل اعبدوا الله اے بني اسرائیل د الله عبادت کوي ربي وربكم چې هغه زما او تاسو رب دی انه من يشرك بالله شان دا دې څوک چې د الله سره شریک ونیسي فقد حرم الله عليه الجنه نو په تحقیق سره الله په د باندې جنت حرام کړو ومأواه النار زید دور دی ومال الظالمین من انصار او نه وي د ظالمانو د پاره من انصار من زائد دی د استغراق د پاره دی نه وي د دوی د پاره کم امدادي لقد كفر الذين دا نستوریا مخکي يعقوبيه ډلوا او وی عیسی علی السلام ته عین خدای ویل او دې نستوري ډلې به عیسی علی السلام ته دریم خدای ویل
لقد كفر الذين فتحقيق سره کفر کړو اغه نستوري د عیسویانو قالو چې ویلو ان الله ثالث ثلاثه بشک الله پاک چې ثالث ثلاثتين یعنی ثالث الہتين ثلاثتين دریم د دریو خدایانو ده خدایان درې دی او عیسی علی السلام پکې دریم ده وما من اله من زائد د استغراق د پاره ده نشته ده هیڅ معبود الا اله واحد مگر دا یو الہ ده وان لم ينتهوا عما يقولون او کچرته دوی منع نشي دا هغه څنګه چې دوی وای لا يمسن الذين كفروا خامخ ورسیږي هغه کسانو ته چې کافران دي د دوی نه عذاب الیم عذاب دردیدل په آخرت کې افلا يتوبون استفهام د لپاره د انکار ده او معنا د تعجیب هم پکې پرته ده چې دوی په خپل کفر باندې څنګه همیشه والي کوي آیا دوی توبه نو باسي الى الله الله تعالی ويستغفرونه آیا د الله نه بخنه نه غواړي والله غفور رحيم مل مسیح ابن مریم پدې کې الله دې خبرې ته اشاره کوي چې ان معجزاته وکراماته لا يدلان على الوهيته د عیسی علی السلام معجزې او کرامتونه د مور او معجزې د عیسی علی السلام دا د دې ډول په الوهیت دلالت نه کوي نه د عیسی ابن مریم الا رسول مگر دا د الله رسول قد خلت من قبله الرسل وتحقيق سره تیر شیو مخکې دنا ډیر پیغمبران و امه نو اغویم دا غوی په لاسم الله خوارق صادر کړي نو چې غوی خدایان نه دي نو دیم خدای نه دي د خوارق په وجه خو څو خدای کې دي نشي و امه صدیقه او د دمور صدیقه وا صدیقه یعنی صدق حالها مع الله د دې حالت د الله سره رښتینه و یا صدیقه یعنی صدقه فی براءتها مما رمتها به اليهود يهود چې ورته کوم د زنا نسبت کړو نو د هغه په براءت کې دا رښتینی و صدیقه کان یاکلان الطعام ودا دوړه خوراک به کولو یاکلان الطعام والطعام تقتضي الجوع خوراک د طعام دولګه غواړي والجوع ياتي في الممكنات ولګه په ممکناتو کې راځي نو دا دوړه ممکنات او ممکن خدای نشي کېده نو دا دوړه خدای نه و انظر كيف نبين لكم الآيات وګوره څنګه په عجیب انداز باندې بیانوم دلایل د توحید ثم انظر بیا وګوره ان يؤفكون یعنی كيف يؤفكون څنګه دوی ګرځي د حقنا قل اتعبدون من دون الله تورتوه چې آیات عبادت کوي حال دا چې تاسو متجاوز یې د الله نه ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا دا داسې شی عبادت کوي چې هغه تاسو ته مالک د ضرر او د نفع نه دي والله هو السميع العليم الله پاک چې هو السميع لاقوالكم العليم بحالكم قل يا اهل الكتاب اي اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم د حد نه تجاوز مکوئ په خپل دین کې غلو مکوئ په بارد عیسی علیه السلام کې غیر الحق دا توصیف د پاره د غلو ده دا توصیف د توکید د پاره ده غلو بنا حق او غیر الحق تاکیدا الله ذکر کو ولا تتبعوا اهواء قوم او مطابقي د خواهشات د یو قوم اهواء هغه باطل خواهشات د باطل خواهشات د قوم قد ضلوا چې هغه بلاری شوی دي عن مقتضى العقل د مقتضا د عقل نه بلاری دي د عقل پلار نه دي من قبل یعنی من قبلكم استاسو نمخکیو او په مقتضا د عقل نتلل واضلوا كثيرا او هغه بلاری کړیو ډیر خلک واضلوا كثيرا او بلاری کړیو ډیر خلک كثيرا د اضلوا د پر مفعول مطلق د په اعتبار د موصوف محذوفه واضلوا اضلالا كثيرا گمراه بلاری کړیو بلاری کول ډیر او یا كثيرا اضلالا كثيرا اضلالا ورته مقدر کوي چې مفعول مطلق شي او ناسن ورته مقدر کوي چې مفعول به شي واضلوا اناسا كثيرا ډیر خلک بلاری کړیو نو دا به مفعول به شي وضلوا عند بعثه النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ په وخت کې دوی بلاری شو او یا وضلوا عما جاء به الشرع مخکې ضلوا عن مقتضى العقل او دلته ضلوا عما جاء به الشرع
شریعت چې په کوم شي باندې راتلل کړیو د دې نم دوی بیلارې شو نه په مقتضا د عقل تلل نه په مقتضا د شرع تلل دوه بیلارې توګه عن سواء السبيل د مستوی لارې نه د سم لارې نه لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود الله پاک فرمایي لعن الذين كفروا لعنت شویو په هغه کسانو باندې چې کافران دي چا په لعنت کړو الله پاک خدا لعنت کون کې چې د مشهور ده لدی وجه نصیغه د مجهولی ذکر کړه فاعل ور سره ذکر نه کړو نو لعن الذين لعنت شویو په هغه خلق باندې چې کافران دي من بني اسرائيل دا حال ده د الذين كفروا چې دا د بني اسرائيل نو یا حال ده د فاعل د کفرونا کفر کړو حال دا چې دوی د بني اسرائيل نو په دوی لعنت شویو علی لسان داوود په شبه د داوود علیه الله په لعنت ویلو په شبه د داوود علیه السلام لعنت په الله ویلو په شبه د داوود علیه السلام په ویلو علی لسان داوود په شبه د داوود علیه السلام په شبه د داوود علیه السلام څنګه لعنت په ویل شوی و عیسی ابن مریم او په شبه د عیسی علیه السلام د دې دوړو په شبه الله پاک په دوی لعنت ویلو د داوود علیه السلام کتاب زبور او د عیسی علیه السلام کتاب انجیل په دې دوړو کتابونو کې یو آیاتو چې ملعون من بني اسرائيل من يكفر بالله او احد من رسله ملعون من بني اسرائيل داسې آیاتو پکې مفهوم یې داو چې ملعون دی په بني اسرائيل کې هغه څوک چې په الله کفر کوي یا د الله په کوم پیغمبر کفر کوي نو په زبور او په انجیل کې داسې آیاتو نو د داوود او د عیسی علی السلام په شبه په دوی لعنت ویل شوی نو کفر خو دوی کړو ذالی دا لعن چې ده کتا ته وایي بما ما مصدریه ده بما عصوا دا په سبب د سرکشی د دوی په سبب د عصیان نافرمانی د دوی وکانو یعتدون دا عصوا دوی نوې سرکشی کړي و نوې نافرمانی او دوی په طبیعت کې تجاوز کوونکي کانو لا یتناهون هذا بیان الاعتداء دا بیان د اعتداء د دوی دی دوی سرکشی څنګه کړي الله پاک فرمای سرکشی دا وا کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه ودوی چې نه منع کېده عن منکر د هغه منکر نه فعلوه چې کولو بدوی دا منکر دوی نه منع کېده د هغه منکر نه فعلوه چې دا منکر بدوی کولو هغه منکر څه شو صید السمکی منکر جنس دی صید السمکی د مایانو ښکار به کولو دا یو منکر اخذ الرشوه دا دویم منکر اکل الربا دا دریم منکر راجح دا ده چې دا خاص منکرات نه دي مراد مطلق منکر مراد ده چې دې ټول تور متناول ده نو لا يتناهون عن منکر نو د منکر نه څه مراد کو مطلق منکر مطلق خو یا جنسوي یا نوعي جنسوي ک نوعي هغه په خارج کې په خپل نه موجود نو دا غي پوری خو تعلق د فعل ناراضي نو د فعلوه دا فعل بد دي نوع پوری څنګه متعلق شي نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې تعلق تر کلی پوری دا په اعتبار د افراد سره وي یو فعل متعلق کیږي تر کلی پوری نو په اعتبار د افراد ور پوری متعلق کیږي دلته د منکر نه مطلق منکر مراد ده او د فعل تعلق ور پوری راغله په اعتبار د افراد سره په خبره پوه شئ دې کې تاسو ته یو لطیفه ذکر کوم کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه ودوی چې نه بمنه کېده د منکر نه د مطلق منکر نه ما درته ویلي چې د منکر نه منع راځي مطلق منکر مراد ده کنه په اعتبار د افراد صید السمک ده اخذ الرشوت ده اکل الربا ده د دین دوی نه منع کېده فعلوه چې دوی په ماضی کې کړو نو لا يتناهون کی عدم د نه ده یعنی استقبال کې نه منع کېده او فعلوه کی ماضی ده ماضی کو په وقوع دلالت کوي یعنی نه منع کېده د هغه فعل نه چې شوی دی او شوی فعل کې خو تصور د منع نه په اعتراض پوه شو ګوره درته صورت ته مسلې پیش کوم 13 جمعه یو چا غلا کړی دا نو زنن وایم نن د اتوار ورځ ده کنه
یا هر ورځ چې دا دوشنبه ورځ ده نو 13 جمعې غلا کړې ده. نن زه د په باره کې وایم د دې غل په باره کې چې کانو داخله لا یتناهون چې نه منع کېده استقبال کې را روانه زمانه کې نه منع کېده عن منکرین د هغې غلا نه فعلوه چې 13 جمعې کړې وه. نو 13 جمعه چې دوی کوم غلا کړې وه د هغې نه خو منع نه ده متصوره، د هغې نه به څنګه منع شي؟ خو یې کړې ده، هغه خو بشخصیه او بفردیه واقع شوې ده، د هغې نه به بیا څنګه منع شي؟ اعتراض هم ذهن واخیستو. لکه مثلا 13 جمعه زمانه چا دا موبایل غلا کړو، د دې موبایل غلا په 13 جمعه کې وشوه. اوس زه نن وایم کانو دوی داخله لا یتناهون چې نه منع کېده عن منکرین د هغې منکر نه چې د دې موبایل غلا ده فعلوه چې په 13 جمعه کې کړې وه. د دې موبایل غلا خو شوې ده، د دې نه به منع څنګه راشي په آینده کې؟ آینده کې خو د بل شي د غلا نه منع راځي، د دې موبایل د غلا نه منع خو په آینده کې نه راځي، دا غلا خو واقع شوې ده، دا منکر خو واقع شوی دی. نو لا یتناهون یعنی فی الاستقبال، په استقبال کې نه منع کېده عن منکرین د هغې منکر نه فعلوه چې هغه منکر دوی په ماضي کې کړی و. نو کوم منکر چې په ماضي کې شوی دی د هغې نه خو منع نه ده متصوره. په اعتراض پوه شو خلقا؟ نو بعضې علما دلته جواب کوي، داسې جواب کوي چې دلته حذف د مضاف دی. کانو لا یتناهون عن منکرین عن معاودة منکرین، دلته معاودت پکې مقدر کړي. و دوی چې نه منع کېده عن منکرین یعنی عن معاودة منکرین، د ور واپس کېدلو نه هغې منکر ته. دا ملي کې دا غلط جواب دی، زه ته بل جواب کوم، ځای زده کړئ ځان سره. کانو لا یتناهون، جلالین شریف او دا نور دا جوابونه کوي. کانو لا یتناهون و دوی چې نه منع کېده، د چا نه منع کېده؟ عن معاودة منکرین، د ور واپس کېدلو نه هغې منکر ته فعلوه چې دوی کړی دی. نو د دې ور واپس کېدلو نه منع کېده، لیکن دا خو جواب نه دی. داسې منکر چې شوی وي لکه د هغې فعل د هغې نه چې نهي نه ده متصوره، نو هغې ته عود هم نه دی متصور کنه. دا خو چندانې جواب نه دی چې لا یتناهون عن معاودة منکر فعلو. کوم منکر چې شوی دی هغې ته خو معاودت هم نه دی متصور. په خبره پوه شو؟ هغې منکر ته بشخصیه معاودت نه دی متصور، نو دا چندانې جواب نه دی. جلالین شریف غالبا دلته بل جواب کړی دی، مثلی پکې مقدر کړی دی، لیکن دا جواب هم نه لګېږي. کانو لا یتناهون عن منکر فعلو مثله، دوی نه منع کېده د هغې منکر نه چې د هغې مثل یې کړی و. لا یتناهون عن منکر، دوی نه منع کېده د هغې منکر نه، لکه د 13 جمعه کې دا موبایل غلا کړی و، نو نه منع کېده د دې موبایل د غلا نه. فعلو چې دوی کړی و مثل د دې، نو مثل یې کړی و. منکر خو فعلو مثله، نو ګوره لا یتناهون دوی نه منع کېده عن منکرین د هغې منکر نه فعلو مثله چې د هغې مثل دوی کړی و. یی فعلوه منا ارادو فعله، تقریبا دا جواب داسې لږ باندې خوند کوي. مثل یې کړی و مثل د دې منکر، او د دې منکر نه بیا دوی نه منع کېده، نو نه منع کېده د هغې منکر نه فعلو چې کړی و دوی د هغې مثل، نو مثل یې په 13 زمانه کې کړی. ښه جواب دا دی چې د نهي تعلق د مطلق منکر پورې دی، او د فعلوه تعلق تر یو فرد پورې من افراده دی. کانو لا یتناهون دوی نه منع کېده عن منکرین، دلته خو ما مطلق منکر درته مراد کړی و که نه؟ دوی نه منع کېده د مطلق منکر نه. ګوره مطلق منکر غلا ده، د دې موبایل غلا نه ده، غلا ده، یو غلا ده، یو د دې موبایل غلا ده. غلا مطلق منکر دی او د موبایل غلا د یو فرد دی. نو دلته اوس مطلب دا شو دوی نه منع کېده عن منکرین د مطلق منکر نه د غلا نه فعلوه چې د یو فرد په 13 زمانه کې کړی و، یو فرد په 13 زمانه کې دوی کړی و، خو د دې مطلق غلا نه د دې کلي نه منع کېده. نو کلی په ضمن د یو فرد کې شوی او په ضمن د نورو افرادو کې په استقبال کې کېږي. پوه شو؟ نو د منکر نه مطلق منکر مراد شو، او فعلوه په ضمن د بعضې افرادو کې. نو دوی نه منع کېده د هغې مطلقي، د هغې کلي منکر نه، د هغې مطلقي منکر نه، چې دا مطلقي منکر په 13 زمانه کې په ضمن د بعضې افرادو کې دوی کړی و، او په ضمن د بعضې افرادو کې بیا په راروانه زمانه کې کولو. لبئس ما كانوا يفعلون، خامخا ډېر بد دی هغه څه چې دوی کوم عمل کولو. ترا کثیرا منهم،
الله فرمایي ته بګوري ډیر د دوی نام روي ان جماعه من اليهود خرجوا الى مکه د يهودو یو ډله مکه مکرمه ته لاړ ليتفقوا مع مشرکیها على محاربه النبي صلى الله عليه وسلم د دې لپاره چې د مکه د مشرکانو سره اتفاق وکړي د پیغمبر علی السلام د خلاف الله فرمایي ترى كثيرا منهم تبغور ډیر د دوی نام كعب بن الاشرف واصحابه دوی مکه مکرمه ته لاړ چې د مکه د مشرکانو سره اتحاد وکړي د مسلمانانو په خلاف نو تبغور ډیر د دوی نه يتولون الذين كفروا دا په موضوع د حال کې ده د دې کثیرن حال دا چې دوی به دوستی کوي د هغه کسانو سره چې کافران دي چې هغه مشرکان د مکه دي لبئس ما قدمت لهم څومره ناکاره ده ما هغه سامان قدمت لهم څومره ناکاره ده هغه سامان قدمت چې مخکې لګلې ده لهم د دوی د پاره انفسهم نفسونو د دوی چې هغه د دوی د ګناهونو دی او د کفارو سره دوستی ده دا د دوی نفسونو دوی ته مخکې لګلې ده ان سخط الله دا د ما د لپاره بیان ده ترجمه خو کوی شو لبئس خامخا ډیر بد ده څه شی بد ده ما هغه شیان یعنی شیئا هغه شیان قدمت لهم چې مخکې لګلې ده د دوی د لپاره انفسهم نفسونو د دوی هغه څه شی ده چې د دوی نفسونو دوی ته مخکې لګلې ده ان سخط الله علیهم چې هغه د الله قهر دی په دوی دا د ځان نه مخکې لګلې ده دا مخصوص بالذم ان سخط الله علیهم دلته حذف د مضاف دی موجب سخط الله علیهم موجب سخط الله علیهم چې هغه موجب د قهر د الله دی په دوی باندې نو موجبه کلمه په کې مقدره کا هغه موجب سبب د قهر د الله په دوی وفي العذاب هم خالدون او په عذاب کې به دوی د همیشه لپاره نو ما درته حذف د مضاف وکړو موجبه مې درته مقدر کړو په دې کې فائدہ دا ده چې کوم موجبه تاسو مقدر نه کوي که حذف د مضاف نه کوي نو بیا به معنا دی چې بئس سخط الله د الله قهر چې دی دا بد شی دی د الله قهر مذموم دی حالانکه د الله قهر مذموم نه دی د الله د قهر سبب مضمون دی نو ځکه ما درته موجبه مقدر کړ دا مخصوص بالذم دی کنه نو لبئس موجب ان سخط الله علیهم هغه سبب د الله د قهر په موجبه مقدر نه کینو ان سخط الله دا سخط د الله به مضمون شو سخط د الله خو د الله صفت دا خو نه دی مضمون وفي العذاب هم خالدون او په عذاب کې دوی همیشه دي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي کچرته دوی ایمان لرل په الله والنبي یعنی نبیهم موسی خپل نبی باندې چې موسی علی السلام دی وما انزل الیه چې هغه تورات دی راجح ده چې والنبی محمد صلی الله علیه وسلم مراد ده وما انزل الیه د دین قرآن مراد ده کچرته دوی ایمان راوړل په الله او په محمد صلی الله علیه وسلم وما انزل الیه او په هغه قرآن باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم ته نازل شوی دی متخذوهم اولیاء نو نبوینی ولې د منافقانو هم د مشرکان اولیاء په دوستۍ باندې ولكن كثيرا منهم فاسقون لیکن ډیر د دوی نه فاسقون یعنی خارجون عن دینهم د خپل دین نه وتون کړي لا تجدن اشد الناس عداوه دا جمله مستأنفه ده مسوقه لتقرير ما قبلها من قبائح اليهود مخکې الله قبائح د يهودو ذکر کړو دلته الله قبائح د يهودو ذکر کوي ولا تجدن دلام موت ال القسم ده الله قسم ذکر کړو الله پاک اهتمام ورکړي د دې ورستنی جملې مضمون ته چې دا ورستنی مضمون دا ډیر مهتم بشان ده ولا تجدن کی خطاب سید المرسلین محمد صلی الله علیه وسلم ته ده او یا هر هغه چاته ده چې هغه قابلیت د مخاطب والی لري ولا تجدن دا وجدان متعدد اثنين ته دو مفعول واري اشد الناس دا ورته مفعول اول ده او اليهود دا ورته مفعول ثاني ده عداوتن دا تمیز ده او دلیل الذين دا به متعلق تر عداوتن پورې ده نو ترجمه دا ده ولا تجدن قسم ده چې خامخا تب عمومي اشد الناس اشد ترين په خلقو کې عداوتن
لجهت د عداوتنا د تمیز معنا مې درته وکړه لجهت د عداوتنا للذین دا عداوت دې د هغه خلکو سره امنو چې ایمان راوړی دی عداوت د هغه خلکو سره چې ایمان راوړی دی یا للذین امنو د عداوتن د پر صفت ته عداوتن کائنه للذین امنو نو اشد الناس عداوتن بڅوکی اليهود د مسلمانانو سره سخترین دشمن چې دی هغه يهودي دی اليهود والذین اشرکوا دویم نمبر کې مشرک دی دویم نمبر کې هندو دی امام رازی سے فرمای ولا عمري كذلك زما د خپل عمر په خالق قسمی چې امدا سیدا اول نمبر دشمن د مسلمان يهودي دی او دویم نمبر کې بیا مشرک هندو او سیک دی امام رازی سے فرمای ما خلا يهوديان بمسلم الا هم بقتله دو يهوديان چې د یو مسلمان سره مخ شي نو پزړه کې ضرور راځي چې دا موجله وي خبره چې دو د یو سره مخ شي نو چې ډیر وي الله پاک دې نه ډیرې نو دا ټول دنیا ته ور واچي اوس لږ دي ټول مسلمانان اعلان کړي دي په اربونو مسلمانان دی او داسې لږ لکه د پیښور خلک دومره يهود دي ټول ته ور اچولې بس موږ هم دې زاره ته تکړیو چې الله عذاب پیراول دا اربونو مسلمانان دا یو وتیګه چې په ور واچو سمساریږي نو والذین اشرکوا نو بدترین دشمن يهودي دی او مشرک دی بدترین دشمن دی روح المانی والا لیکي من مذهب اليهود انه يجب ايصال الشر الى من يخالفهم في الدين باي طريق كان دا دوی په دین کې دا مسله ده چې د يهودو نه ما سوا هر چاته چې وی ضرر رسول ورته واجب دي مسلمانی که عیسوی وي ضرر رسول ورته فرض او واجب دي وجلی بندیانولی ور ورته چول مختلفه سزاګانی دا ورته واجب دي نو سخترین دشمن يهودي دي او دویم نمبر کې به مشرک دي ولا تجدن اقربهم او قسم دې چې خامخاطب پیدا کی اقربهم اقرب ترین د دې خلقنا مودتن د جهت د دوستینا للذین آمنوا د هغه خلق سره چې مؤمنان دي نو اقرب ترین په دوستۍ کې ورته سوق دي الذين قالوا اننا نصارى هغه خلق دي چې هغه ځان ته نصارا وایي نو دا نصارا چې دي دا په اعتبار د دوستۍ مسلمانانو ته ورنږدې دي الذين قالوا اننا نصارى هغه خلق چې هغه ځان ته نصارا وایي کته اعتراض وکړي چې ټرمپ ځان ته نصارا وایي د يهودو نه خو سخت دشمن زموږ دی نو د دین ټول نصارا نه دي مراد ځکه د نصارا او دشمنی د يهودو په شان ده بل الآیت فی من اسلم منهم دا آیات کریمه د هغه نصارا او په باره کې دي چې کوم مسلمانان شوي دي نو هغه اقرب دي مؤمنانو ته او یا دویم تقدیر ور سره ولا غوځه ټول نصارا مراد دي خو نصارا اقصى قلبا دي سخزړي دي ډیر زیات دا يهود او نصارا چې دي الین قلبا دي دا وی په نسبت د دوی زونه لګ نرم او د يهود چې دي ډیر زیات سخزړي دي ذالک دا مودت قطا ته ویم دا په سبب د دې ده بان منهم قسیسین چې په دوی کې قسیسین دي قسیسین د تقصص شیء نه ده اذا تتبعه بالليل چې د شپې د یو شي په سيزي ته وي تقصص شیء اذا تتبعه بالليل د شپې چې د یو شي په سيزي نو د دې په باره کې وایي چې تقصصت شیء د دې شپې د دې شي په سي د شپې لاړم نو دي قسیسین او دي علماء ته ذکر قسیسین وای لمبالغتهم فی طلب العلم بي په طلب د علم کې به مبالغه کوله د شپې به د علوم په څیر ګرځیده مطالعه به کوله تکرارونه به کوله نو قسیسین دا په معنا د علماء ذکر په دوی کې علما دي ورهبان او په دوی کې پیران دي وانهم لا یستكبرون او دا د دې وجنه چې دوی په خلکو باندې کبر نه کوي واذا سمعوا ما انزل الى الرسول دا په موضوع د نسب کې ده پترا وترا رکوع ختم دا یو رکوع واذا سمعوا ما انزل الى الرسول الله فرمایي چې کله چې دوی ووري ما انزل الى الرسول هغه قران چې نازل شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رؤیت بصری ده دا ورسته ترانه ده دا ترا دا اذا دغه د پر مفعول فيه ده ترى اعينهم تفيض من الدمع دا کله اذا سمعوا ما انزل الى الرسول چې کله دوی ووري هغه څه چې نازل شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ترى تبغوري اعينهم د دوی سترګې تفيض چې دا بهيږي دا سترګې بهيږي من الدمع د اوخنا تفيض دا سترګې بهيږي د اوخنا
یعنی دومره ډېر ژاړي لکه د سترګو ګاډي چې بهېدلي. تفید انصباب عن امتلاء، بهېدل چې کله یو لوښی ډک شي او بیا وبهېږي نو دې ته تفیدو استعمالېږي. وضع موضع الامتلاء، اصل کې دلته تفیدو تمتلئو پکار دی ځکه سترګې ډکېږي، بهېږي نه، بهېږي خو اوښکي که نه، دلته تمتلئو پکار دی. خو دلته اقامت المسبب شوی دی چې سیلان دی، مقام السبب چې هغه امتلا ده. امتلا او ډکېدل دا سبب د پاره د سیلان دی. نو اصل کې داسې دی تمتلئ من الدمع، د اوښکو نه ډکېږي، د اوښکو نه ډکېږي. نو ذکر د مسبب دی او مراد ترې نه سبب دی. نو د دوی سترګې د اوښکو نه ډکې شي. او یا دلته الله پاک مبالغه کړې ده، دا د سترګو ګاټي بهېږي، یعنی دومره ډېر ژاړي چې د سترګو ګاټي بهېږي. مما عرفو، دا من د پاره د ابتدا د غایې دی. ولې دومره ډېر ژاړي چې سترګې بهېږي؟ مما عرفو، مما عرفو من د پاره د ابتدا د غایې دی، خو د محذوف پورې تعلق لري. هغه د الدمع نه حال واقع شوی دی. نو داسې دی حال كونه ناشئا من معرفة الحق، حال كونه په حال کون د دې اوښکو کې چې دا راوتلي دي من معرفة الحق، د معرفت د حق نه، دا اوښکې د معرفت د حق نه راوتلي دي. من الحق کې من تبعیضیه د عرفو پورې تعلق لري چې دوی پیژندل د بعض حق، نو د دې وجه نه د دوی ژاړي او دومره ژاړي لکه ګاډي چې د سترګو نه راوځي. د دې نه نجاشي سے مراد ده. حضرت نجاشی رضی الله عنه دا د حبشو بادشاہ، کله چې په مکه مکرمه کې په مسلمانانو ظلمونه ډیر زیات شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته مشوره ورکړه چې تاسو لاړ شئ حبشو ته هجرت وکړئ، او ورته وی فرمایل چې ان بها ملکا صالحا، الته یو ډیر ښه بادشاہ دی، لا یظلم ولا یظلم عنده، هغه د چا سره ظلم نه کوي او داغه په بادشاہۍ کې څوک د چا سره ظلم نه کوي. نو تاسو الته هجرت وکړئ. فخرجوا الیه، نو الته تاسو لاړ شئ حتی یجعل الله للمسلمین فرجا، تر دې چې الله پاک په مسلمانانو باندې څه کولاواله راوړي. نو دا مسلمانان لاړ، 11 مسلمانانو د نجاشي ملک ته لاړ. 11 مسلمانانو، اول عثمان ابن عفان او د بیبي رقیه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، څلور زنانوي او 11 سړیو، نو ټول 15 شول. یو حضرت عثمان، بیا د بیبي حضرت رقیه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، زبیر ابن عوام، عبد الله ابن مسعود، عبد الرحمن ابن عوف، ابو حذیفه ابن عتبه، او د بیبي سهله بنت سهيل ابن عمر، مصعب ابن عمير، ابو سلمہ ابن عبد الاسد، د بیبي وا ام سلمہ بنت ابي اميه، عثمان ابن مزعون، عامر ابن ربيعه، او د بیبي وا ليلى بنت ابي خيثمه، حاتب ابن عمر، او د بیبي وا سهل ابن بيضاء، نه حاتب ابن عمر، او یو لسم پکې سهل ابن بيضاء رضی الله عنه. بس دوی وکشتي په نیم دینار باندې پکړای ونی ولا درجب په 5 باندې 5 کال د نبوتو درجب میاشتو د اول هجرتو. د دین وروسته بیا جعفر ابن ابي طالب هم پسې ورغلو، نور خلک هم پسې ورغلو، 2 مهاجرین شو د ماشومانو د زنانو نه ماسوا. کله چې بیا مدینه منوره فتح شو، دوی بیا واپس راغلل. خو دوی چې د حبشو ملک ته مهاجر شو 2 کسو، نو د دوی پسې د مکی مشرکان هم ورغلل. عمرو بن العاص او د دیو مرګرو د حبشو د بادشاہ سره د دوی مرګرتیا و، نو دوی ورپسې ورغله. نو چې الته ورپسې لاړ حبشو ته، په حبشو کې د حبشو بادشاہ ته شیطانی وکړه چې دا داسې خلک دي چې الته شرارت کول او ستا ملک ته راغلي دي، دلته ستا په ملک کې شرارت کوي، دا مونږ ته حواله کړه چې واپس یې. هغه د مسلمانان راوغوښتل، د دوی سره خبرې وکړي. د خبرو کې دی مشرکان ورته ویل چې دا د عیسی علی السلام توهین هم کوي. نو د حبشو بادشاہ خو عیسوی دوی ته متوجه شو چې تاسو د عیسی علی السلام په باره کې څه وایي. هغوی ورته سورۃ مریم تلاوت کړو. نو چې سورۃ مریم تلاوت کړو د په زړه اثر وکړو. د حبشو بادشاہ نجاشی چې اصحمن امیدو په ژړا شو او دا سلی کې وېسته چې زما دی په الله قسم چې عیسی علی السلام چې دوی کوم آیات تلاوت کړو د دینه لګم زیات او کم نه دی، امداسې دی لکه څنګه چې دوی دي. نو دوی ته امان ورکړو او ایمان راوړو، نو دا هغه د ژړا ذکر دی.
یقولون دوی وای ربنا آمنا یا رب زم ایمان مونږ راوړې ده فاكتبنا مع الشاهدين نو مونږ لیکا د امت محمدي سره د پیغمبر علی السلام امت چې دې ته شاهدین ویل شي لتكونوا شهداء على الناس وما لنا لا نؤمن بالله او چې دې مونږ لره چې مونږ ایمان نه راوړو په الله باندې وما جاءنا من الحق او فاغسبني چې مونږ تراغله ده من الحق چې هغه عبارت د حق نه ده ونطمع او حال دا چې مونږ امید لرو ان يدخلنا ربنا چې داخل بکې مونږ رب زمونږه مع القوم الصالحين د صالح قوم سره فاصابهم الله يعني اعطاهم الله نو الله ورکړو دوی ته بما قالوا په سبب د وینا د دوی جنات بما قالوا يعني بما قالوه عن اعتقاد دا قول مجاز کله درای او د اعتقاد نه لکه هذا قول الامام الاعظم قلقوي يعني دا عقیده د امام اعظم ده نو بما قالوا يعني قالوه عن اعتقاد جنات باغنا تجري من تحتها الانهار چروان بوي داخلان دی ویلي خالدين فيها دوی په دې کې د همیشه د پاره وذالک جزاء المحسنين او دا جزاء د محسنینو ده والذین كفروا او هغه خلق چې هغه کفر کړي دي او کذبوا بیااتنا او نسبت دروغ کوي زما آیاتونو ته اولئک اصحاب الجحیم دا خلق چیرې دا لازم د جهنم سره دي مرګري د جهنم دي یعنی همیشه په جهنم کې بس